الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة شروع او پای کې مرکزی مضمون ذکر کړو دعوت توحید الله تعالی. الحمدلله ټول صفات د الوهیت خاص یو الله لره دي او الله سبحانه و تعالی سره په دې صفاتو کې څوک شریک نشتا. الحمد ټول صفات د الوهیت لله خاص الله لره دي. دلائل پہ ذکر کی اولنے دلیل رب العالمین. یو دلیل اول پا لفظ اللہ کے ضمنن راغے طول صفات د الوہیت اللہ لردی زکا اغذات اللہ دے او کم ذات چی الہ وی صفات د الوہیت خاص اغذات لروی بل چال رنوی نو الحمدللہ صفات د الوہیت اللہ لردی و اللہ اغذات دے. دا یو دلیل شوخا. ویم دلیل رب العالمین د تمام کائنات پالون کے و تربیت کے ان کے یو اللہ دے او بید اللہ نا د کائنات تربیت کے ان کی یو نبی یو ولی یو جن فرشتہ پیر فقیر جواندے مڑے نہ دے نو د صفات د الوہیت مستحق و اقدار و حقدار و قابل ہم بید اللہ سبحانہ و تعالی نہ بل ذات و نشتا. رب العالمین الحمد طول صفتون د الوہیت للہ خاص یو اللہ لردی ربی چپالن کے دے دغا اللہ العالمین د طول مخلوقاتو. اصل کے دا یو قیدم دا چے یو عام حکم کل پا یو موصوب سر متعلق شی نو دک موصوب یا دغه حکم د پارا علتی خوا نو سگو رکنا. الحمدللہ طول صفات د الوہیت خاص یو اللہ لردی دا یو حکم شو. اس دا عام حکم دا یو موصوب سر متعلق شو رب العالمین نو اس دا موصوف دا دغه حکم د پارا علت تے چه تمام صفات د الوہیت رب العالمین د پارا ولی دی ولی دا اللہ د پارا تمام صفات د الوہیت شتا و بل چال نشتا. علت سشی شو وجہ سشوا رب العالمین د تمام کائنات تربیت کون کے پیدا کون کے د نظام چلون کے د نظام اختیارمن نظام والو تچے و روٹے ورکول داغی ضروریات پورا کول بید اللہ تعالی نا بل سوک نشی کولے نو الحمدللہ د صفات د الوہیت مالک ہم بید اللہ تعالی نا بلو. اس پا علت پاندے پوچھوے خجی یو زدک دل دا معنی دا ربو اولا نئے خبر نو دا رب مانا امام راغب رحمت اللہ علیہ مفردات و غریب القرآن دا امام اصفہانی دا زان سرولی کے پگا تھا دا کتاب زان لواخ لیخا کور کے دا خکولی کتاب دے مفردات دا امام راغب المفردات دا امام راغب دا لغت غند کی کار کی مشکل الفاظ اور ډیر خکولی کتاب دے واللہ معلوسی ہوئی کل چه مسئلے اختلافی شی لغتن جے پا مفردات دا امام راغب باندے حل کوا. ٹھیک دا جی. نو اغی فرمائی رب العالمین الرب فی الاصل التربیہ رب دیتا نوی خواہ چو چھے ڈوڑے وی اللہ راکی اللہ وی زمون رب دے زما عزت مندو دوستانو اللہ وی مونگ لے چھے ہم راکی اللہ مونگ لے ڈوڑے ہم راکی
نه کنا رب صرف د چیو د ډوډۍ مالک ته نه وي بلکې رب څه ته وي الرب في الاصل التربيه وهو انشاء الشيء حالا فحالا الى حد التمام د ماشوموالي نه والي تر بوډاتوب پورې استاد الف نه تر یا A to Z تمام حاجات پورا کون کے سر کون کے ذات تا رب وئی ستا د من دانے ذمہ دار یو اللہ دے ستا د سرخوگی او د ملاخوگی ذمہ دار یو اللہ دے ستا د دانو د ننکو ذمہ دار یو اللہ دے تا تا د نارینا او د سنانا اولاد در کون کے ذات یو اللہ دے بے د دغی اللہ نا بلا ہستی پا کائنات کی نشتا چاگه د انسان تربیتو کے او د انسان رب جوڑش خجی تفسیر بیضاوی د رب معنی کی تبلیغ الشیء الى کماله شیئا فشیئا پا مزه مزه باندې یو سیز خپل حد د کمال ته رسول څه چې وړو کې وې په خوراک پوي دی خوله کې دی غاخو څه په خپل د خوراک کولی شو غل متیاز دی پرتوک کې کول کنا را لوي سړی د نه جوړ کو پرتوګه غوندې کني ته چې اوس په هغه حال به خړپو سي د کوله په خبره پوي دی کنا نو سبا د حال ځان بده نشو پټول دا چې ته په مزه مزه لوی کړه اوس لوی سړی شوې او اوس پیډر نه خوري چوشنی نه خوري اوس چې کم دنو پويږي کنه خرچه کې بزان باندې دې ذات ته وی رب دا کم ذات تر او رسول دا رب العالمین او رسول دې حد تمام تا رب العالمین تربیت کون کې دغه الله د تمام عالم نو دا دلیل دی چې تمام مخلوق په خپل غټېدو کې په خپل خوراک او اسکاک په خپل جړاو فریاد کې په خپل حاجات سر کولو کې او په خپل ضرورتو پورا کولو کې دا خلک چاته محتاج دي نو چې دا تمام دنیا ورته محتاج دا واغه چاته محتاج نه دی نو رب د دې عالمین څوک شو الله رب العزت کله رب په باره د مصلح راځي ځان سره ولیکې معنی د رب کله راځي رب په معنی د مدبر کله راځي رب په معنی د جابر کله په معنی د قائم او مالک راځي کله رب په معنی د منعم او د سید راځي کله په معنی د مستحق سره راځي او رب بید اللہ نه بل څوک نشي کېدی هغه یو د جاهلیت په زمانه کې د اوړو نه اوړم لیدلی دي د اوړو نه ځان لا بوت جوړ کو صحیح بوج کو بوت جوړ کو نو چې په لار باندې روان دی متیاز ورته ورلی نو هغه بوت په ځمکه باندې کېښودو او لاړ دی کېناسته متیاز یې کولی چې دې کېناست د پزمکه متیازې را پرېښودنې یو لومبړه راله او هغه اوچته کړه او د دې بوت د پاسه متیازې را پرېښودې د دې بوتو د پاسه متیازې را پرېښودې نو هغه غوسه شو پوه شو چې دا څنګه رب دی ځان د لومبړې د متیازو نه نشي بچ کولی ما به د حوادثو د زمانې او د تکالیفو نه څنګه بچ کړي هغه وایي رب یبول الثعلبان برأسه لقد ظل من بالت عليه الثعالب اغوی رب یبول الثعلبان برأسه آیا غزات رب کی دیشی یبول الثعلبان برأسه چلوم بڑ راشی او داغا پا سر باندے متیازی گئی دا رب کی دیشی بیاوی لقد ظل من بالت علیه الثعالب یقینا د دین لوی ذلیل بل نشتا چلوم بڑ راشی او داغا پا سر متیازی گئی دا خلوی بیستی اکڑا چې د چا په سر لومبړه متیازې کوي هغه رب څنګه کېدی شي او بیا وایي لو کان ربا کان یمنع نفسه لو کان ربا کان یمنع نفسه فلا خیر فی رب فاتته المطالب
وای کدا زما د اړونه جوړ شوی بوت رب وی لکان یمنع نفسه د بخپل ځان د لومبړ د متیازو نه بچ کړی وي فلا خیر فی رب فاتته المطالب کم رب چې د خپل ځان خیال نشي ساتلی هغه بوت کې هیڅ خیر نشته لاړو کلمې تیرا کړه اسلام راوړ نو رب هغه ذات ته وایي چې هغه ذات مالک د تمام کائنات او اختیارمند دی څوک ورته نقصان نشي ورکولی او هغه تمام خلق د نقصان نه بچ کوي هغه یو د کوچو نه بوت جوړ کړی وایي دا مې رب دی اوږې شوی وي زه دا غوږ خو به ترې وخورم که نه نو غوږ یې ترې وخورو نه خو پاک عبدالله پاتې شو دې کې چې بیا نور اوږې شوی دی دا کپره یې تم خوړلی ده بس آصف ته جوړ شو بس چې نور اوږې شوی دی دا خپې او لاس یې تم خوړی دی نور خو بیا سیټ ته ګوره بس یاره سړی ډېر زیات غوسه شو هغه وایي چې آخر کې د عبادت ټیم شو یا غرب څه شو نو په خېټه لاس وچا خو ما کتاب البطن ته ورویشتی دی دا څه چلو شو نو په دې خبره باندې توبه وباسله چې که دا رب وی دا به ما خوړلی داسې د خرتو کمقل هم تېر شوي دي مشره چې چاته به رب وي په هغې به لومبړو متیازې کولې چاته به چې رب وي نو هغه به څه و هغې نه به یې چکونه هم وهل نو رب زمون رب الله دی هغه رب په ګوتو جوړ شوی نه دی بلکې هغه رب په خپل کون سره تمام عالم پیدا کړی دی رب العالمین دی خجی نو الحمدلله ټول صفات د الوهیت دا یو الله لره دی ځکه چې رب دی د تمام عالم اوس دا خبره یاد وساتئ په دې یو څو دلایل دي چې د کائنات پیدا کوونکي یو الله تعالی دی او بې د الله تعالی نه بل رب نشته په مختلفو صیغو سره دا خبره ثابت ده قرآن کې الله فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم اے خلقو د یو هغه ذات عبادت وکئ ربکم چې هغه ستاسو رب دی د سورة بقرې دا 28 آیت په دې خبره باندې دلیل دی چې بې د رب العالمین نه زمونږ ستاسو بل رب نشته یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے تمام دنیا خلقو اعبدو ربکم بندگی خاص کے د خپل رب تا سورۃ الانعام ځان سره ولیکه 95 نمبر آیت کې الله د خپل ربوبیت اثبات کړی دی الله فرمایي ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ربكم دا خیسته بوټي چې راخیږي یو زرغونې کوي دا د مړي نه ژوندې پیدا کوي او دا د ژوندي نه چې مړ پیدا کوي نو ذالکم الله ربکم دا صفتون والا الله ستاسو رب دی نو د سورۃ الانعام دا آیت هم په دې خبره گواه دی چې بید الله تعالی نه بل رب نشتا بل حاجت پورا کوونکې ذات نشتا سورۃ الفاتر آیت ځان سره ولیکئ 13 نمبر الله فرمائی ذالکم اللہ ربکم له الملک دا کائنات کی چی صفتون والا ذاتون داستاسو رب دے له الملک خاص دا دغ اللہ دے اختیار و بادشاہی سلورم خبر اولی کے نفی الربوبیت عن عیره دا ربوبیت نا نفی بید اللہ تعالی دا ذات نا علاوہ چھ بید اللہ تعالی نا بل ذات الہ نشتا اور بل الہ اور رب نشتا اغید پارتا سولی کے زان سر آیت دا سورت آل عمران
64 چې د الله نه بغیر بل رب نشتا نو د الله نه بغیر چې بل رب نشتا نو دا د دې خبرې دلیل دی لکه الله بندگانو هغه خو اوسګار دي نو تاسو خو د الله دی کتاب ته ګورئ کنه لکه تاسو اوسګار ناس یې په دې تمه چې څوک به راځي چې مونږ ورته وګورو تاسو که د قرآن ته توجه کوله نو هغې به دا ویلي وو چې بهی دا پسه کې مصروفه دي ولې داسې ماشومان یې چې د عوامو مخکې هم تاسو استغفر الله ګلونو نو کله چې د الله نه بغیر بل رب نشتا نو دا دلیل دی او لازم د په دې خبرې سره چې الله تعالی زموږ ستاسو رب دی قرآن کې الله فرمایي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا راځه په دې خبره یو کیږو چې لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله چې بيد ربنا ببل چاته رب نوایو بيد ربنا ببل سوک د خپل حاجات سرکون کې نګړو بيد ربنا ببل چاته د خپل حاجات مشکلات ذمہ دار نوایو دي ته وې درابو دا سولی کې ځان سره آیات د سورۃ آل عمران 80 نمبر اللہ جل جلالہ د عیسیٰ علیہ السلام بارکم خبر ذکر کی ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون چې دیخو حکم نکی تاسو تا دا چې اونی سے ملائک و پیغمبران اربابا الوہیت باندے ربوبیت باندے اشارہ دا چې عیسیٰ علیہ السلام و انبیاء هم دا دعوت ورکی چې رب دا کائنات اللہ دے نو کله چې د کائنات رب اللہ دے نو دا دلیل دے پا دے خبرہ چې بيد الله تعالی نظم استاسو بل رب نشتا سیدنا یوسف علیہ السلام هم د جیل په تنبو کې خپل ملګرو ته یا صاحب السجن اے ملګرو د جیل یا صاحب السجن سمانه ده اے ملګرو د جیل ارباب متفرقون خیر ام الله آیا ډیر ربوبان آیا ډیر د رب نوم باندې منون کې ذات غوړه ده کنه هغه یو لوی رب غوړه ده ارباب متفرقون آیا دا جدا جدا الہ چې خلق د ځان نه جوړ کړي دي دا غوړه دي ام الله الواحد القهار یا یو رب غوړه ده نو رب یو الله دے دا سے نور هم علماء لکلی دی امام نصفی تفسیر مدارک کی لکلی دی حنفی المسلک عالم دے اغوی وقال الواسطی هو الخالق ابتداء زموستاسو ابتدائی پیدا کون کے یو اللہ دے والمربی غذاء او زمونگا پخورا کو اس کا کی تربیت کو ان کے ہم دغا یو اللہ دے والغافر انتہاء او زمونستاسو آخری بخون کے ہم اللہ دے وہو اسم اللہ الاعظم او داد اللہ لوی نم دے چی اگر رب دے او اگر الہ دے او اگر اللہ دے خجی نو رب العالمین پیدا کون کے دغ اللہ تعالی د تمام کائنات نو رب دا مالک ته وی ګلونو او رب بيد الله نه بل چاته نه وي او کا رب لفظ د الله نه علاوه مخلوق ته استعماله نو په اضافت به استعماله سب استعماله لکه رب الدار مرکب اضافی دے کنا رب البیت تاب پو
اضافت سره استعماله بغیر د اضافت نه د رب استعمال د غیر الله د پاره حرام دی. العالمین عالم ستوي ګولونو عالم هغه ته وی چې پاغه باندې یو سیز پیجندي شي عالم نشانی ته وی او پدې تمام کائنات پدې غرونو پدې انور او پدې زمکا پدې نظام شمسی او قمری باندې یو ذات پیجندي شي چې هغه ذات تسوي لکه رب ورته وی الله ورته وی هغه ذات په پیجندي شي. نو الحمدلله رب العالمین اور عالمین ویست عالم جمیع ما سے والله بید اللہ تعالی نه چې تمام کائنات کی برا وخت سدی دیتا عالم وی ستوی لکا انسانان دی پیان دی زمکا و اسمانو ندی دی ټول تا عالم وی او د دې تعداد سوره ده پدې رب العالمین پوهه ده. معارف القرآن کی مفتی شفیع سے بوئی اتل زر عالم دی پدی دنیا کی سورہ تا تا خو صرف انسانان و پریان خکاری ما و تا تا خو صرف چرند و پرند خکاری دا چنجی و دا حشرات و دا زمکی و دا هوا دا ټول مخلوقات چی راجمع کی اتل زر مخلوقات بتی جوڑ شی سورہ دی اتل زر مخلوقات تا پا یو ٹیم باندے رزق ورکون کے او د دې حاجات او ضروریات پورا کون کے ذات یو اللہ تعالی دے. نو رب العالمین د تمام کائنات تربیت کون کے اور خیال ساتون کے اور دی ته رزق ورکون کے هم یو د اللہ تعالی ذات دے. احیاء العلوم والدین کے امام غزالی رحمت اللہ علیہ بے سند یو واقعہ نقل کړی دا عبرتی ویل سیدنا موسی علیہ السلام پلار باندې روان دی اور یو باندچی هغه د الله تعالی نه سوال کوي اے د کارغانو د بچو ربا زما حاجات پوره کړي. بیا وی اے د کارغانو د بچو ربا زما په کور کې د رزق پروګرام نشتا اے د کارغانو د بچو ربا مال د رزق پروګرام برابر کړي. بیا وی اے د کارغانو د بچو ربا زه د بیماری په حالت یم مال شفا راکړي. موسی علیہ السلام د الفاظ داسې ښکلي ونه ګڼل. باندچي زمیدار ته وی و بابا د الله خو نورم ډېر ښه صفات شته د کارغانو دا تور تور بچي ورته څه له یادی داسې ووایه که نه چې ای د تمام دنیا ربه زما حاجات پوره کړې اے د عرش و پرش مالکا زما حاجات پورا کے اے د زمکی او د اسمان مالکا زما حاجات پورا کے. نو د کارغانو د بچو څه مطلب دی؟ ازمیدار ورته وی چا چې په کومه ژبه کې او په کوم انداز کې رب ښه پیژندلي په هغه الفاظو په هغه انداز کې د هغه زړه ته د رب مینه ډېره ورکوزیږي. وی ما رب په دې انداز پیژندلی دی. وی څنګه؟ هغه ورته وایي زه ذمہدار یم دیونو کې دا کارغان جالې اچوي چې کله دوی جالې واچوي نو دا کارغه چې کله دا خپلې انډې او اګې ماتې کي نو دې نه بچي روزي نو د کارغه رنګ څنګه جانالمه تور نه تک تورو د کارغه رنګ دا وی سپینی د کارغه رنګ تک توري ګل میں او د کارغانو بچی چې وي هغه خو باڼې پیلانی نو تک سره سره کاتري د غوښې. نو دا کارغه چې ځان ته وګوري چې زه خو تک تور شی یم او بیا دې بچو ته وګوري نو پوه شي چې دا زما بچی نه دي که دا زما بچی وي دا به هم تک تور وي دا خو سره سره دي. نو دا کارغه د خپلو بچو له په سر یو دوه ټونګې ورکي او روان شي ته لری چرته کې نزان له خوراک راړي خوري او د بچو له خوراک نه ورکي دی ته صرف تماشه کوي.
نو د کارغانو دا بچی چې وږي شي او صبر تمام شي نو د رزق اسره خو د بچو مور پلاری او اکا مور پلار د دین جدا شي. نو د کارغانو دا بچی دا زمیدار وی خله اوچته کی خله کولاو کی اور د هوا کې دا ماشي مچان پرپرکی او حشرات الله د دې دی خله ته رالیږي خله ور پسې تاویمنا د هوا روح الله د دې طرف ته کی او دا چنجي او حشرات د کارغانو د بچو د خله ته راسي. دې دا خبره کوي موسی علی السلام ورته واګه خېده ويفتنی مکه چې دا خوراک د دې خله ته پخپل رازینو د دې تربیت کیږي په دې د تورې باندې راخکاری شي. دک ټیم چې دا کارغه ته وګور نه پوه شي چې دا خو زمونږ بچی دی خلا واړو نو هغه ورته وی چې د کارغانو د بچو اسره و مور پلار اغه ختم شي دا اسره چې ختم شي الله د اغي خلیل د طلع تیار رزق راړي نو په دې کې ما رب خپې جندل ده چې رب د کارغانو د بچو له بغیر د اسرینا بغیر د خلیتا ولنا بغیر د جالی د الوتونا تیار رزق تور کې نو اے رب ته د تمام کائنات عالم زما رزقم پورا کې. موسی علیہ السلام یو اسویلے او کو وی بند چی بابا تا هم رب پډیرو خو مانو پیجندلې ده نو رب العالمین تمام کائنات ته روزي ورکون کې ذات یو الله ده د تمام کائنات بچکون کې یو الله ده دې ته وی رب العالمین. یو نیک سړی دی او هغه وده دی هغه وده دی او پزمکه باندې ملاس دی او یو چجکی مار را روان دی او د سر د پاسه چجکی او دا مار ځان سموي چې دی لاندې سړي له ټک ورکم. پدې کې د سمندر نه راپورې د سړي سره نږدې یو انسان ولاړ دی او دی ګوري چې دا کس اوده دی او دا مار په تیزه را روان دی او دله ټک ورکي. وای دک ټیم کې دا سړی وای چې یو لوړ رالم دا مار په وجنم چې دی سړی له ټک ورنه خدا سړی وای زړه زیات یریګم چې دا مار پمارا نشي او ما تباہ او برباد نکي. دی وای زدا سوچونه کوم دی کې دا آیا غاړه یو شمشته رااله او د سمندر نه پوری سیټ ته یو لړم دی شمشته دی ډال تر پاسه راو دانګل شمشته ډیره په تیزه سره روانه دا لړم په ناس ته چې و چې تراله نه شمشته ودرېدا لړم ته کوس شو لاړو د شاده غاړې دی مار له پسر ټک ورکو مارې مړکو او په دې کې د الک راغې او دا کس وی ما تماشه کوله دا لړم بیا راغې د شمشته د پاسه کېناس او پوره سیټ ته بوتو. دی ته وی حفاظت کول د خپل بندگانو رب العالمین تربیت کون کې حفاظت کون کې د تمام عالم یو الله دی. الحمدللہ طول صفات د اولویت خاص دی یو الله لرا رب العالمین چې پالون کې دغه الله د ټولو مخلوقاتو تربیت کون کې دغه الله د ټولو مخلوقاتو. واخر دعوانا سر نه ټول ترجمه